بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين कम यो टिकते بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ډیر شکریہ ډیر مننه زما قدرمندو عزتمندو بہادروں د ثوابه غیور خلقو چې د سحرنا اوسه پورې د ثوابه د یو ګټ نه مونږ انټری کړی دا بل ګټ ته راورسېدو ماشاءالله صرف خلق او خلق دی نور څه نشته په هر ځای کې دفعه 804 نافذه شوې ده الحمدلله داسې لګي چې دې ځله په 2024 الیکشن کې خو د نورو پټو لګ ډېر وټونه اخیستي دي د هغې صفایه مو شوه انشاءالله تعالی سبرکای پہلا خو چې دا ثوابه نه دا خوند واخلو چې نن ټوله ثوابه بهر راوتې را کور کې څوک پریښي دي او که نه ماشاءالله چې کم جنون کمه جذبه نن د ثوابه خلکو د عمران خان په عشق کې وښودله زه سلام پیش کوم د ستاسو دې جذبې ته ملګرو په پاکستان تحریک انصاف باندې په ټول پاکستان کې انتہائی سخت وخت دی چې کوم 8 فروری په 2024 باندې ټول پاکستان کې د پاکستانیانو منډیټ باندې کما ډاکا اچرل شوې ده او بیا هغه بیکاره او هغه نااهله خلک په پاکستان باندې مسلط شوي دي نن تاسو ټول ګورئ د ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې پاکستان او تحریک انصاف دې پاکستان نه ختمو د ټولو ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې په یو طریقه باندې د عمران خان چې کوم دا غیرت دی د عمران خان چې کوم دا بهادری ده دا رقم کو هغه چې کوم دي ځان ته ټیټ کو نور پاکستان تے نوران دے دا پاکستان معیشت تباہ برباد دے دا پاکستان انڈسٹری تباہ برباد شوا دا پاکستان چکم کسان دے آغا تباہ برباد دے دا زوانانو دارا حال لے کنن چاہلان اکڑو چکم زوان پاکستان پریتیو بہر سی نو دا نیم نزیاد وانان با چکم دے پاکستان نا بہر تختی دا پاکستان باندې چې کم خلک مسلط شوي دي د هغې په وجه باندې او چې چا مسلط کړي دي د هغې په وجه باندې تاسو تم ګورم لږ صبر دا د هغې په وجه باندې صرف او صرف د پاکستان غمخوار یو کس دی مونږ لیدلی دي د هغه چې کم نن ناحق په جیل کې دی چې نوم یې دی عمران احمد خان د هغه په حکومت کې صرف مونږ لیدلی وو چې دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې امن مو خیبر پښتونخوا کې روزګار مو خیبر پښتونخوا کې خلک راتلل انویسټمنټ یې کولو دا صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې عمده پوزیشن و خو چې کله د یو بیرونی سازش باندې په پاکستان کې یو جمهوریت حکومت چې هغه د عمران خان حکومت او د ستاسو په ووټ باندې راغلی و هغه وغورځېدو نو په پاکستان کې بدحالي شروع شوه او په خیبر پښتونخوا کې بدامني شروع شوه موږ ورته چیغې والې چې ګوره په بند کمرو کې یو ځل بیا فیصله شوې ده او دلته یو ځل دهشتګردي ختمه شوې وه موږ 80,000 شهدا پیش کړي دي د دې امن دپاره مه راولئ بدامني یو ځل بیا مه راولئ دهشتګردي یو ځل بیا خو دوی به موږ ته ویل چې دا دروغ وایي هغه دهشتګردي یو ځل په موږ باندې بیا مسلط شوه
زما غیرتمندو پښتنو چې په کومو ځایونو کې تاسو راووتئ په ګڼ شمېر تعداد کې راووتئ دا هغه ځای نه خو دې وځغلېدل په هغه ځای کې خو په دمني چې کوم دي سر راوچت نه کړو خو زمونږ چې کومه قبایلي سیمه ده د خیبر پښتونخوا هلته خلک په هغه تعداد کې راونوتل نو د دې په وجه باندې نن تاسو ګورئ هلته په دمني ده دا د بند کمرو فیصله وه دا د دې چې کم مسلط شوی حکومت دی او چې چا دې راوستي دي د هغې فیصله وه چې یو ځل به بیا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې به دمني راځي زمونږ د پښتنو د 80,000 شهدا چې کومه قرباني ورکړې وه هغه یې په اوبو باندې یوړه زما د پښتون د سر سودا یو ځل بیا وشوه زما د پښتون د سر سودا هغه خلکو وکړه چې کوم د 78 سال نه په پښتنو باندې لوبې کوي د خیبر پښتونخوا نه یې لیباټري جوړه کړې ده خو دې ځل خیبر پښتونخوا لیباټري نه ده زما خیبر پښتونخوا تجربهګانه ده دې ځل به ورته زه ودرېږم په سترګو کې به ورته دې ځل به راسره د پښتنو د سر سودا د چا هغه پلار هم نه کوي انشاءالله ملګرو چې کله ورته ودرېدم چې کله کله ورته ودرېدم په سترګو کې مې ورته سترګې واچولې زمونږ په خیبر کې په تیرا کې په یو ډرون اټیک کې 21 کسان شهیدان شوي وو د مور په غېږه کې یو ماشومه وه چې ډرون وشو هغه یې په دې غېږه کې نیولې وه مور او هغه ماشومه په یو قبر کې مونږ ښخ کړي دي د پلار په غېږ کې یو ماشوم و چې کله پټرول کېدو دا دواړه په یو ځای وو په یو قبر کې ښخ کړي دي ځکه چې رابیانېدل نه زما پښتنو دا 21 شهدا زه هغه ټیم وزیر اعلانو لږ صبر ضروري خبره ده دا واورئ خیر دی بیا بعد کې چې کوم دی نارابازي کوو زه هغه ټیم وزیر اعلانو چې کله زمونږ میټینګ و د 21 شهدا معصومه خلک چې کله یې په ژوند باندې ټوپک هم نه اوچت کړی دا په ډرون اټیک کې شهید شو په ټي وي باندې راغلل چې 14 پکې دهشتګرد زه ورغلم چې د کوم د دې خیبر پښتونخوا واکدار خلک چې دلته چې کوم دي د ادارو کوم واکدار دي هغې ته ما وویل چې معافي وغواړئ دې قوم نه دا دهشتګرد نه و دا معصومه وو چې چا مړه کړي دي چې چا شهید کړي دي هغه یې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دهشتګرد څوک دي چې کوم شهید شو او که چا شهید کړ زما پښتنو د هغې نه بعد د عمران خان فیصله راغله زما د نوم باندې چې دا به وزیر اعلی دا چې کله د اسلام آباد نه راتلو په دې پېښور کې پریس کانفرنس کولو دا یې هسې نه کولو د دې نه مخکې زما خبرې اورېدلې وې د دې نه مخکې زما سترګې لیدلې وې ځکه یې ویل چې نه یې منو ما منه کنه پښتنو منلی یم ته یې څوک ملګرو واورئ ملګرو د هغې نه بعد چې کله زه منتخب شوم د هغې نه بعد یې ویل چې د دهشتګردو ملګری دی دهشتګرد دی د هغې نه بعد چې هغه بیانیه کې هغه فیل شو ټول پښتون قوم ټول پاکستانی قوم را سره ودرېدو د هغې نه بعد یې وویل چې سمګلر دی چې په هغې کې هم فیل شو بیا یې چې کوم دي په تیرا کې د اپریشن اناونس کړو د تیرا خلک چې کوم زما خپل خلک دي ټول پښتانه زما خپل خلک دي هغه زما مورنۍ ځای دی زما د پلار ځای دی زما خپله خاوره ده هلته زه پیدا شوی یم هلته زه لوی شوی یم
نو دا دی ویل چې دا خپل خلک دي دا به مونږ بهر راوباسو چې دا راوباسو نو دا پښتانه او دا قبایل به د دنه نفرت شروع کړي خو ټولو پښتنو ته پته ده ټولو قبایلو ته پته ده چې ټوپک د چا په لاس کې دی چې ټوپک د چا په لاس کې دی هغه بدماش دی هغه په زور باندې راوباسي د تیرا خلک یې راویستل چې زه د تیرا خلکو ته ورغلم نو هغې ما ته غاړې راکړې هغې زما تندی ښکل کړو هغې ته پته وه چې په دې کې زه ملوث نه یم دا د بدماشانو کار دی چې مونږ یې راویستي یو ملګرو دې خبرې بیا دې ته خوند ورنه کړو دې خبرې دې ته خوند ورنه کړو ځکه چې کمه بیانیه دوی جوړوله زما غیرتمندو پښتنو هغې هرې بیانیه کې دوی ته شکست ورکړو بیا فیصله وشوه چې درې کارونه دي درې چې یا خو به دلته گورنر راج لګي په خیبر پښتونخوا کې تاسو جواب ورکړئ چې گورنر راج منئ گورنر راج په دې صوبه کې منئ دویمه فیصله وشوه چې دا نااهل کوي او رژیم چینج اپریشن وکړي دا منئ دا منئ درېیمه چې په دې دواړو فیصلو باندې کار ونشي یا پکې دوی فیل شي نو ما به چې کوم دی شهید شي په جارې ورته وایم په جارې ورته وایم چې نه د مرګ نه یېرېږم نه د ستاسو نه یېرېږم مرګ او ژوند زما د رب سره دی عزت ذلت زما د رب سره دی رزق زما د رب سره دی چې کومه پالیسي زما د دې قوم خلاف وي زما د دې صوبې خلاف وي په جار به درته ودرېږم په نره به درته ودرېږم زما پښتنو چې دا ټوله دنیا په یو ځای شي دې ټولې دنیا طاقت سره یو ځای شي انشاءالله تعالی ما نشي هېرولی چې د دې ټولې دنیا دولت په یو ځای شي زما د ضمیر قیمت نشي لګولی انشاءالله ورته ولاړ یم خو زما طاقت تاسو یې تاسو نه تپوس کوم چې راسره ولاړ یې ولاړ یې راځئ اوس په پته لګي دا ګز او دا میدان راشئ مقابله مې وکئ تاسو خو په خپل ټوپک باندې ناز کوئ زه په خپل عوام باندې ناز کوم زما سره دی اوس راځو څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې د عمران خان صاحب د صحت ایشو وه په سترګه کې مسله وه اډیاله جیل انتظامیه او د ادارو خلک هغې د عمران خان ډاکټران هم نه دي خبر کړي او نه یې چې کوم دي د فیملی والا خبر کړي د شپې په تیاره کې د اډیاله جیل نه پیمز هسپتال ته راوستی دی اپریشن یې ورته کړی دی بیا یې څوک نه دي خبر کړي قوم یې نه دی خبر کړی 15 ورځې دا خبره پټه ساتلې ده چې کله خبره بهر راووته د دې خپل وزرا ویل چې تروغ دي دا اپریشن نه دی شوی په 15مه ورځ باندې یو وزیر ویل چې اپریشن شوی دی خو د عمران خان صاحب صحت ټیک دی دا بېایمانه دي په دې باندې موږ اعتماد بالکل نه کوو دوی همیشه دې قوم لا دوکه ورکړې ده اوس خبره د عمران خان صاحب د صحت ته مونږ لاړو ولدا د اډیاله جیل مخې ته کېناستو مونږ یې ورسره ملاو نه کړو ډاکټران هم راوستل ورسره ملاو یې نه کړل بیا سهار راغلو چیف جسټس آف پاکستان له هغې سره هم خبره وکړه د هغې نه بعد یې نه ډاکټران ورسره ملاو کړل نه یې ورسره مونږ ملاو کړو د پاکستان د ټولو نه مقبول ترین لیډر عمران خان دی سابقه وزیر اعظم دی د ټولو نه غټ د سیاسي جماعت چې کوم دی هغه د حیات چیرمین دی د هغه سره دا ظلم روان دی پاکستان کې چې کوم آئین خبرې کوي مونږ یې فالو کوو
کار نه کوي چې کم قانون دی مونږ فالو کوو کار نه کوي چې کم ادارې دي د ادارو احترام مونږ کوو مونږ ورځو خو همداسې ته ناراض مونږ مطمئن کوي نه زمونږ اوري نه زمونږ په خبرو باندې انصاف نه کوي زمونږ په کیسونو باندې انصاف نه کوي دا ټول حربې ټول پښتانه تر سره دي ان شاء الله اړیانې ته وځو ټول پښتانه تر سره دي ماشاءالله دا ټول حربې مونږ استعمال کړې دا حربې مونږ ولې استعمالولې دنیا ته مونږ ښودل ځکه چې په مونږ باندې به دا الزام لګېدو چې پاکستان تحریک انصاف صرف احتجاجي سیاست کوي پاکستان تحریک انصاف صرف انتشاري سیاست کوي دنیا ته مونږ ښودله چې مونږ احتجاجي سیاست نه کوو خو که مونږ ته انصاف ملاوېږي مونږ چې کوم دی پوره من احتجاج کړی دی اوسه پورې مونږ ګملم نه ده ماته کړې 9 مئی هغې کړې ده چې چا سی سی ټي وي فوټیجز پټ کړي دي مونږ اوسه پورې چې کوم دي چېرته ګملم نه ده ماته کړې ځکه چې عمران خان صاحب مونږ ته دا تربیت کړی دی خو چې کله ټولې لارې استعمال کړو ټول ادارو ته ورشو چیف جسټس ته ورشو اسلام آباد های کورټ سپریم کورټ دا ټولې حربې موږ استعمال کړو ټولو ته ورشو د هغې نه باوجود زموږ شنوایي نه کېږي موږ څوک اوري نه نو کومه لار پاتې کېږي پوره من احتجاج دا آئین او قانون موږ ته اجازت راکوي زما پښتنو عمران خان صاحب ماته ویلي دي چې د سټریټ موومنټ تیاری وکړه په دې تیاری کې نن ماشاءالله ټوله ثواب راوته را ټول پاکستان چارج دی د ټول پاکستان عوام چې کوم جوش جذبه او جنون دی تاسو سوچ هم نشئ کولی دې ځله څوک سوچ هم نشي کولی چې دې ځله کم جوش زمینم انشاءالله تعالی نو که دې ځله مونږ کال ورکړو نو څوک پرې نشي راایسارولی انشاءالله تعالی څوک په خپل سر هغې ته به د سر پټېدو ځای نه ملاوېږي انشاءالله تعالی دې ځله خو د هغې نه مخکې تاسو ته به چې کوم دی دمکیانې هم درکړل کېږي تاسو ته به اشتعال هم درکړل کېږي تاسو ته به وایي چې هاي سم نه دي کړي سم نشي کولی دا ټولې حربې صرف د اشتعال دپاره په تاسو باندې استعمال کېږي تاسو به ریاکشن نه کوئ صرف یو ځل به یې کوو او ښه په نره باندې به یې کوو او هغه یو ځل به تېنه عمران خان هم انشاءالله تعالی راوباسو او خپل لیډر به یو ځل بیا وزیر اعظم هم جوړوو انشاءالله تعالی تر هغې پورې به صبر کوئ تر هغې پورې به چې څنګه دې ملګري وایي چې اشاره کوه زما اشارې ته به صبر کوئ انشاءالله تعالی اشاره به کوم بیا به م لیډ کوم هم زه به درته مخکې وم تاسو به راپسې وایي انشاءالله تعالی زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو انتهایی شکریہ ادا کوم 8 فروری را روان دی 8 فروری باندې تحریک تحفظ عین پاکستان کال ورکړی دی ټول پاکستان به بندي انشاءالله تعالی خیبر پختونخوا تاسو خپل دکانونه یو ورځ دپاره بند کړئ خپلې ټیکسیانې ودروئ خپل رکشې ودروئ خپل ګاډي ودروئ خپل ټرکونه ودروئ یو ورځ ده عمران خان صاحب زموږ دپاره تقریبا د 900 ورځو نه زیات تېر کړل په چین کې دغه دپاره به چې کوم دی مونږ یو ورځ دا قرباني ورکوو به یې که نه انشاءالله ورکوو به یې او آخره کې زه د ستاسو انتهایی مشکور او ممنون یم دا ځوانان د دې ځوانانو نه ډېر سخت تېرېږي د دې ځوانانو زه ځکه چې کوم دي هر یوه خبره اورم د مشرانو به شکریا ادا کوم تاسو ته به هېڅ اوس کوم زه د ټولو د زړه د کومې نه د زړه د درزاوۍ نه شکریا ادا کوم ډېره مننه ډېره مهرباني او نو دا نوم ورته یاد هم دی خو یو ځل یې ورته وویل د دې ځینم چې دا آواز ورشي اسکا اسکا اسکی یہ سب کیا ہے تم نام کیوں نہیں لیتے نام ہے عمران احمد خان عمران احمد خان عمران احمد خان